صرف په 3 سیزونو سره د خپل خېټې چربي کمه کې په 20 ورځو کې دنده چیرې تاسو ړومبی کتون کې زموږ د چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک کې او شیر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ځل بیا حکیم سید عدنان شاه تاسو په خدمت کې په یو نوې ټاپک سره سہولیات او د هایبرید خوراکونو په وجه باندې انسان وزن سیوا شو. د وزن کمولو لپاره انسان هر قسمه کوششونه کوي چې د ګیډې او د فیټس کموالی راشي. که چیرې دا رانغلو راتلونکي وخت کې به انسان د ډېرو سوونو بیمارو سره مخامخ وي، یا نه بلډ پریشر شو، شوګر شو، یا خونسا، یا باویسیر، یا داسې نورې ډېرې مسلې. چیرې تاسو د ټولو مسایلو نه ځان خلاصول غواړئ او د خېټې چربي کمول غواړئ، ډېره اسانه طریقه ده دې. که چیرې تاسو ځان کمول غواړئ او خپل ځان منفرد او دلکش ښکاره کول غواړئ، او دا کاوه ستاسو دپاره د برین ټانک، د معدې دپاره، د جګر دپاره او د قبض دپاره هم کار په اضافي وایټ سیل ختمولو کې هم بهترین کار کوي. ښکلی کار دې کاوې استعمال سره تاسو ته هیڅ قسمه اکسرسایز ضرورت نشته دی. البته صرف تاسو به د یو څو څیزونو نه پرهیز کوئ چې هغې کې چاول دي، غوښه ده، آلو کچالو دي او ماسته شملې. د دې نه علاوه هر قسمه سبزي فروټ تاسو استعمالولی شئ. دې قهوه کې صرف 3 څیزونه استعمالیږي. یو اول ادرک ته په دې کې چې ادرک د ګوتې د بند عمره دی، د ګوتې چې څومره بند دی نو دغه عمره د ادرک ټوکړه به تاسو په دې قهوه کې ور اچوئ، او دې سره سره چې کم دي نو کاږه دي او کاږه سونف ورته ویل کېږي، دا به پکې نیمه چمچ اچوئ تاسو. او د کاږو سره سره چې کم دی نو بیا تور لاچي دي، تور لاچي په دې کې صرف نیمه دانه استعمالول دي چې په چاړه به تاسو کټ کې نو دا 3 څیزونه دي. په دې کې لاچي دي، هغه نیمه دانه ده، او سونف چې کم دي هغه نیمه چمچ دي، او ادرک پکې د ګوتې د بند عمره. 3 واړه څیزونه به تاسو 4 کپه اوبو کې واچوئ، او هغه اوبه به دومره وجوړ شوی چې هغې کې 3 کپه پاتې شي. چینی پکې تاسو د مزاج مطابق اچولی شئ. هغه بیا سحر روټۍ نه پس ماسپښین او ماسخوتن روټۍ نه پس آزموده ټوټکه ده. انشاءالله تاسو استعمال کړئ او ریزلټ به تاسو ته په 20 ورځو کې دنده ملاویږي. ډېره مهرباني.